جی بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الغصب مخکی وقف بیانو او دا غسر مناسبت دا تقابل لے انتفاع دا غاصب بالمقصوب حالت الغصب لیس بجائزینی او انتفاع دا موقوف علیه بالموقوف جائزن دوڑ منس کی مناسبت دا تقابل را لے او شابل خبرم کړي دا قال فی الفتح مناسبت د غصب وقف سرادادی هو ان ازاله الملك على وجهين ازاله الملك على وجهين في الوقف ازاله على وجه يكون مثابا وقف کی ازاله د ملکی کی خو ثوابی پکې او په غصب کی ازاله على وجه يكون مؤاخذا نو مناسبت من حيث الازاله شو غصب په لغت کې ویل کېږي اخذ الشيء من الغير على وجه القهر مالا كان او غيره دیو کسنا یو شیخ استل قهرا مال یو کې غیر وی لغوي معنی په اعتبار سره او شریعت کې ویل کېږي عبارة عن اخذ مال متقوم محترم مال متقوم محترم اخستل دی یو بغیر اذن المالک دوا مالک اجازت نوی علی وجه یزیل یده عنه په داسې طریقه چې زایل کی ید مغصوب منه د مالک دا غینا درې یو قید ور سره بل مرګره کوي علی وجه القهر نڅلور قید بکی دي اخذ مال متقوم محترم یو بغیر اذن المالک دوا على وجه يزيل يده عنه دري او على وجه القهر مخکې لغوي معنی کې لیکل شوی څلور منګه دا ویلو کنه یو قاعده په شکل کې چې کم لغوي معنی دي د احکام شریعو کې ملحوظ وي خصوصا اصطلاحي معنو کې ملحوظ وي تنویر الابصار کې ول تعریف کړي ازاله ید محقه باثبات ید مبتله حق ید زایل کول د ال چې مبتل یاد پکې راشي فی مال المتقوم د متقوم محترم زموږ د حنف مسلک دا دی چې ید محقق چې دی حق ید قبضه دا به ختمی کی د مالک او ید مبتلا د غاصب ید به پیرازی هغه قبضه به تسلیمه ومنګه قابل للنقل بغير إذن الله بخفية كجي حكم يسري مختلف حكمون دي الإثم لمن علم أنه مال الغير چاته چپتا وا چې دا مال غیر دی نو ګناګریګم که خلیو او که رد عین بکی کی چری قائمو دوا او غرم بوي کی چری حالکو نو تاوان به پیرازي او که چاته علم نو چې د غیر دی نو غبنه به د دو شي نه دي رد عین قائمه او غرم چکل هلاک وي الله قران کې فرمایي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما حرمه مال المسلم كحرمه دمه حدیث کې راځي المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ومن غصب شبرا من ارض طوقه الله به من 7 ارضين هجي ابحاث د باب ودي اول نمبر حکم د مغصوب حالک مسله دا د مولوی یاد ساتي د کتاب الغصب دی او بسی کتاب الودیعه دی دا دوړه ټول بابونه کې چلیږي بس نه حق چې د مال غسته دی د غصب دی او کله وی امانت دی او تصرف به وکړو غصب ته واوختو نو دا شان اکثر بابونه سره د دې دوړو تعلقي ودیعه او دغه شان د غصب مسله دا چې یو شی غصب کو او هلاک شو نو کچری د زوات القيم نو زوات الامثال نو مثل به واپس کی او که د زوات القيم نو قیمت به واپس کی او که موجود بینه نو بس به هو عین شی به واپس کی من ویلو کنه یو ادا ده یو قضا ده
ادا چاته ویل کیږي هو تسلیم عین الواجب بسبب الى مستحقه بسببه کم شی پتا واجب شوه دی د کم سبب نه واجب دی خپل مستحق ته واپس کی د ته ادا ویل کی او قضا چاته ویل کیږي هو اسقاط الواجب بمثل من عنده تشدر باندې واجب دی د ځان نه ساقط کی څنګه ساقط کی مثال وتور کی او دریم د مثال استغفلی دا ټکي زین کې کینه وای مثل من عنده وی هو حقه د سید الله کتاب ما هلاک کو روز بازار کی کتاب له منظمات نشي ویل دا کم چې د واقع صلی الله برکه نه قضا کی چې کم زور کوم از ما خپلی کداغه ور کوم قبل لم ارسې بدی باندې برحال نو کچری شی موجودو کمی غصب کړي بینی هغه واپس کول ادا ده او کاغه هلاک شوی داغي مثل واپس کول قضا ده به کچری زوات الامثال نو مثل واپس کول دا قضا محض بمعنی معقوله کامله ده او کچری مثل نو موجود یا زوات الامثال نو قیمت واپس کول دي دغه صورت کې قضا ده بمثل معقول قضا محض ده بمثل معقول ده ولاره چې ناقص ده یاد ساتي کا مثل واپس کول زوات الامثال کی نو دا قضای کامله ده او زوات القيم کی قیمت یا مثل چې نه ملاویږي نو به مثل واپس قیمت واپس کول قضای قاصره ده که قاصره به زوات الامثال چاته وي مخکې موږ ته تیر شوی هر هغه شی چې دغه په احادو کې تفاوت نه یا وی خو خلق ولا اعتبار نور کې د زوات الامثالي مکیلی شی نه څومره دي موضوعي شی نه څومره دي عددي دي او متقاربه دي تزوات الامثال دي ان سبا د څومره شی نه شي ماشینونو باندې جوړیږي د ټول زوات الامثالي اگر چې عددي خو زوات الامثالي عددي شی نه زمنګ په عرف کې درجنو باندې هم تور خرڅيږي یا په سیکړو خرڅيږي مخکې راځي دا خو مثلی شو غیر مثلی شي نه هغه اشیاء چې دغه په احادو کې تفاوت وي دا سي تفاوت چې خلک ورله اعتبار ور کوي دا زوات القيم نه نو دا موزونی مکیلی او د دې اشیاء نه علاوه لکه حیوان وغیرہ دا ټول زوات غیر زوات الامثال دي زوات القيم دي ومن غصب شيئا مما له مثل الف المثلي فهلك في يده فعليه زمان مثله وإن كان مما لا مثل له زوات القيم فعليه قيمته وسوال دا دي چې قیمت ورکي کله چې ادا کوي دا غورزي قیمت به ورکي کنه کله نه چې غصب کړي دا غورزي قیمت به ورکي نو جواب یعنی یوم الغصب بالاجماع په دې اجماع د غصب به ورځ باندې دې شي څومره قیمته مثلا 100 روپۍ قیمته او کله چې ادا کول ورته 200 روپۍ قیمته نو 100 به ورکي او که غصب د ورځ باندې 100 او ادا په ورځ باندې 50 به هم څو ورکي 100 يوم الغصب د ورځې قیمت بلګي خجي وذلك مثل العددي المتفاوت والثياب والعبيد والدواب واشباه ذلك مما لا يقال ولا يوزن ده زوات القيم دویمه مساله حکم د مغصوب قائم کله دا وخت مونږ ویلو که شی مغصوب قائم نو به حکم د ادا ده او ادا خو اصل لا یاد ساتي او قضا دا فرع ده ترڅو چې اصل موجودي فرع ته نشد لبه به ادا کې ولا الغاصب رد العين المغصوبه دا کین موجود وي ان كانت قائمه لقول عليه السلام على اليد ما اخذت حتى ترد نبی علیہ السلام فرمائے لا يحل لاحدكم ان ياخذ مال اخيه لاعبا ولا جادا وان اخذه فليرده او به چې واپس کوي د عین مغصوبه شي کم ځای ته به واپس کوي چې کم ځای نه چر پټ کړي دیکھا دا خبر ډیر اهمه ده هدايه کې ځای په ځای باندې وای مکان به اعتبار سره د شي قیمت بدلیږي نه بدلیږي یو مکان کې یو قیمتي بل مکان کې بل قیمتي خلق خود
زکا تاجران خو زکا دیو زین مال بل ځای ته وړي کنه شبل ځای کی قیمت زیاتی بهر حال چې کله غاصب شي مغصوب بعینه مغصوب منه ته واپس کوي نکم زین چې را پټ کړي یل ته به واپس کوي ولما كانت القيم تتفاوت باختلاف الاماكن وجب عليه رد بمكان غصبه فيه تصور سيدلي بهرحال كعين شيء مغصوب موجود او واپس کو غاصب بری او که هلاک شوی او زبات الامثال نو مثل واپس کو بری زبات القيم نو قیمتي واپس کو بری نو موسوعه کی وی انتهاء وحدة الغاصب ای عنوان لګولې دي عهده د غاصب کله انتها ترسي نو تبرأ ذمة الغاصب وتنتهي عهدته بأحد أمور أربعة څلور شیونو سره انتها ترسي الاول رد العين المغصوبة إلى صاحبها ما دامت باقية بذاتها لم تشتغل بشيء آخر دا یو مسله ده شی بذاته موجود وي او په څه باندې مشغول شوی نه د برسره لراشي که غاصب پکې څه زیادت کړي او غزیادت د شی مغصوب د قیمت نم زیات وي به هو قیمت ورکې نه شي نشي دیم یو عین شی وبس کول شو دیم اداء الزمان الى المالک او نائبه اذا تلف المغصوب مغصوب هلاک کړي وي یا تلف المغصوب مغصوب فل هلاک شوی دغه حکم دی نو به زمان ورکی او دریم الابراء من الزمان ورته ویزا زمان نمی بری کړلی او څلورم اطعام الغاصب المغصوبه غاصب باندې شی مغصوب خړل اداغه په دبه باندې خړل او هو يعلم انه طعامه هغه ته پته دی د ازما طعام دی به خوري مانه چې کوم پټکړی هغه دی او تسلم الغاصب المغصوبه يسبارل د غاصب دی مغصوب لره على وجه الامانه اشی مغصوب ته امانت بترو ورکی درواله کل ایدای او الهبه او الاجاره وعلم المالك انه ماله المغصوب منه تصور سیدلې نو په دې صورتونو کې هغه دا شی کوم واپس شو دا حق دی بلکې منګه نور الانور او د شامی په حواله من یو مسله کړې و کله چې بچا باندې یو شی د شی واپسې جهاد شریعت د طرفه متعین شي چې دی جهاد نه به واپس کې کاغه د هر طرف نه واپس کې په هر جهاد باندې واپس کې د سی وایا نو هغه جهاد نه به واپس کیږي کوم چې شریعت متعین کړي دا سیم ویلو کنه بای فاسده کی واپسی لازم نه مشتری به بیا واپس کوي بای تاغي کوم نه مسله کړي و نبی که بس اعتبار سره واپس کیوم دا به حسابيږي یعنی که به ور خرڅي کی امانت کې وتور کی او ک بای غصب کی څه صورت مخه دراشي موږ به داسې فرض کوو چې دا اصل کې بای فاسده به وجه واپس شو او دې لپاره موږ اصولي کتابونو کې مسله ذکر کړي چې رمضان مبارک په میش کې کڅوک ارڅنیت وکي شرط د تربتین شی وزدغتین په وجه وما غب مراد بكم چې شریعت متعین کړي دي نو وی کل مبین فاسد رده المشتري على بائعه بهبة او صدقة او بيع او بوجه من الوجوه كإعارة وإجارة وغصب ووقع في يد بائعه فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من زمانه نور الدار شامي بارتو نور الانوان كوي اذا رد الوديعة الى المالك والمغصوب اليه او رد المبيع الفاسد الى البائع باي جهة كانت يخرج عن العهدة وهذين وزيك او بسوي ولا تشترط تعيين الدفع من حيث كونه وديعة او غصبا او بيعا فاسدا دې ضرورت نشته دې سره متعلق یو بل مسله ده د چا په چا باندې حق وي او هغه تپته د نه راکې نشي اصول ولایتي نو په پټه طریقې ته سلولې شي کنه نو متقدمینو فتوا دا و چې د خپل حق د جنس نه په پټه طریقه باندې مسولي کولای شي غنم دی بچا ور بوري دی غنم واپس کېتی پټې دي همدغه شان پیسې دی ور بوري دی پیسې واپس کې او که جنس نو به نشي پیسې دی ور بوري دی غنم نشي واپس کولای مثلا غنم دی ور بوري دی پیسې نشي پټولې
خو متأخرین فتوا بدیده چې خلاف الجنس نه موصولی خپل کولای شي او د دې ماخذ چې دی حضرت هند او د حضرت سفیان ابو سفیان رضی الله عنهما هغه حدیث دی نبی علیہ السلام ته ویل کنه خودی ما یکفیکی خجی مخکې راځي دویم نمبر مسله دریم نمبر داوا د غاصب د هلاک غاصب شی مغصوب پټ کړی دی او به وی چاره نه هلاک شوی دی نو کچری مغصوب منه تصدیق وکړو بس قصه ختمه او که تصدیق نه کولو یعنی تصدیق یو کو شه درنه هلاک شوی بس قیمت راکا یا مثال راکا بس خبره ختمه شوله او یا تصدیق کوي نه کوي بس اسی بدی راضی دی چې ټیک د ما ته قیمت راکا مثال راکا هم صحیح ده او که چرېغه عین شیخ خپل غواړي او دا وی هلاک شوی تصدیق نه کوي نه په دغه صورت کې به قاضي دا غاصب قید کی دومره به قید کی چې قاضي ته اندازه وشي کړه شی موجود دی اوس به را حاضر کړي وي چې نه را حاضرې معلومیږي چې هلاک دی بس به بوته وي چې لکه بس بدل ورشي زوات الامثال کې مثل زوات القيم کې قیمت لا د دین دا مسله معلومه شول چې اصل عین شی واپس کول دي فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها لأن حق المالك ثابت في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظن أنه صادق فيما يقول خل څومره ټیم به قید کړي وليس لحبسه حد مقدر دیر برته مقرره وخت نشته خو چې کله ته معلومه شولا چې لکه نشته ورسره ځکه نشو نو واپس کړي بس به پریک دي څلورمه مسله الغصب يتحقق بالمنقول لا في غير المنقول وليس غصب تعلق چره کنه دا د منقولي اشیاء سره دیغه غصب کیږي غیر منقولي اشیاء نه غصب کیږي دا د شیخین رایده امام محمد رحم الله وی غیر منقولي اشیاء زما قدم غصب کیږي او د دې بنیاد د قبضه د کساس ذهن کی قبضه په زما کی غیر منقولي اشیاء باندې راضی کنه راضی قبل القبضه به جایز ده کنه قصه دې راشي وکنه نو شیخین ول ودې کې قبضه نه ده ضروری رسې بدی قبضه به کې फायदा نه کینو نو غاصب کې غصب کی قبضه وکي پیدا نشته غاصب ته دغه د اصل کې هغه وخت عبارت ویلو چې تنویر البصار ول ذکر کړو ازاله د یدي حقا او اثبات د یدي مبتلا اب غیر منقولی کې ناراضي چې دی وی تیری شي او د بلغه پکې قائم شي نه پکې راضي امام محمد رحم الله پکې راضي وګورئ والغصب فيما ينقل ويحول دایو مساله شوله درې مسلې به ذکر کړي الکه دا کومه اچھا یو جمله نورم را کوشي دویم واذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله وقال امام محمد رحمه الله يضمنه دا دویمه مسله شوله وسقار چاته ویل کی او کله ما له اصل هر غش شغیر پر اصل وی لکه کور دې زمکه دا ورسېدلې بده باندې خجی بر ویلو ينقل ويحول دا دوړ یو شی د قبیل بیل دی نقل او تحویل واحد دی چا څوک هو یو شی له څوک به فرق کوي تحویل ویل کیږي هو النقل من مكان والاثبات في مكان اخر تا او پات شو نقل هغه بس النقل من مكان ته ویل کیږي کې اثبات في مكان اخر وی او کنه وی ورسېدلې اوس فتوا د چا بقول نو القول الصواب وغيره کې شیخانو بقول فتوا ذکر کړی ده البته علامه مشمی وی د وقف په مساله کې فتوا چې د امام محمد رحم الله بقول دغه شان د یتیم زمکه غیر منقولی شي چا قبضه کو نو دې کې هم غصب حسابيږي
وبه يفتى في الوقف شامی جلد نمبر 8 272 صفحه. درم وما نقصه منه بفعله وسكناه. درم مسئله اتفاقی ده غیر منقولی شی چا غصب کړو او د غاصب په فعل باندې دغه په سکنا کې څه نقصان رااله نو زمين دی وی فی قولهم جميعا. وسیدو څه شی کور کې ول څه خراب کړی را خراب کړی دغه زمان بخامخا ور کوي. په دې ټول اتفاق دی. مثلا کور زمکه پټکړی غصب کړی د خاورې تی ویوړله او دومره خاورې وړي چې زراعت صلاحیت پکې پاتې نشو. کورو دیوالونه ولر ورتول نو په دې صورتونو کې ورېدي شنو تاوان ورکی به به تاوان څنګه معلومي. نو نصير ابن يحيى وي چې کله غصب شوی نه ونه وبګدل شي کری څومره وا او به چې کله د غصب کړه نقصان به اوس به ګوري کری څومره ده نکم ما به الفرق دیتا تاوان متوالی. خسید آدم محمد ابن سلمہ وی چې کله غصب شوی نه و بیعی کې دی قیمت څومره او چې غصب شو د بکې نقصان وکړو اوسې بیعی کې څومره قیمت دی دغه ما به الفرق دا به مقسوم منه ته ورسول کی. دا صحیح ده هجي لم يزمنه عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله. هدايه اصول هدايه کی اصل له ان الغصب اثبات اليد بازاله يد المالك بفعل في العين وغدل تنكيږي. بنظم مساله احکام تصرفات الغاصب الخمسه. غاصب پنځه تصرفات را د ذکر کړي دغه احکام یو هلاک دی یو نقص دی نقص یو تغییر راولي یو زیادت او بل عیب پکې پیدا کی تغییر غیبی کی هر یو مسلې را روانې دي. تصرف اول او ثانی ووري هلاک او نقصان دوړو باندې حکم لګي. کچری غاصب دسی وای شی مغصوب پلاس ته غاصب کی د په فعل سره یو کړه د په فعل باندې نه وی هلاک شي او یا نقصان بګی راشي نو بس پاغه باندې به زمان وي څنګه چې مخکې مو ویلي فعل سره وی کی غیر فعل وی دا خو شی مضمون دی. نو مکمل هلاک شو مکمل توان برازي او نقصان بکراله نقصان موافق توان بتیلی. واذا هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله او بغير فعله فعليه زمانه وان نقص في يده فعليه زمان النقصان. مثالونه لا ذکر کړي. مثال اول د نقصان د پاره چا د بل چا چلی غصب کړل او به ذبح کړل. اوس مالک ته اختیار دی که خوخي دروغي چلی کی قیمت دی دیوالی چلی وتا چلی دی ورته وسپاري او که خوخي نو کوم نقصان پکې راغلی غلي دیوالی روغي چلی څومره قیمتو لزرو چې ذبح کې څومره دی مثلا 8000 دی نو 2000 روپۍ دی دیوالی ورسېدل تن نقصان ولا صورت دی. الحمدلله. خو یاد ساتئ د ماکول اللحم والا مسله ده. غیر ماکول اللحم کې به نقصان نه دی به هلاک دی. غیر ماکول اللحم ذبح کړل نه به پوره قیمت اخلي. واما اذا لم يكن ماكوله يضمن جميع قيمتها ومن ذبح شاة غير بغير امره فمالكه بالخيار بغير امره ویلو ځکه خو ناجایز جوړیږي که امري به خو ناجایز نه دی ښه. من اخذ مال غيره بلا سبب څنګه دی لا يحل لاحد ان ياخذ مال الغير الا باذنه او که اذن وسرين بغصب دی. فمالكها بالخيار ان شاء زمنه قيمتها وسلمها اليه وان شاء زمنه نقصانها. یو مثال دویم
نقصان د بار مثال یو سړي د چا کپڑا غصب کړلا د سی وای غصب کړه یا نه ده خو قصدن ولا وشله ولا نو اوس بنو نقصان ضامن وي دو صورت دي کچري لګې شلولي چې دغه کوم عام منافع دي غني ختم شوي بس به نقصان والی او که دومره شلولي چې دغه عام کوم منافع دي ختم شو نو به پوره قیمت لري اوس دا شیدل څومره لګړي نو دي کې اور فلم اعتبار دی او بدی کې د غشیلم اعتبار دی ځینې شدا سي کډي روش لګم خلک مرمت کوي عام منافع نه ختميږي او ځینې شدا سي کله ټک پکې وشي هغه منافع ختم شي وګرځيږي اگر نن سبا کپڑے چې دي خلک دسي کپڑے نه چې هغه دري ولونه لګیدلی او یا دي مثلا د مخه ته کپڑے کوم ایسه شلیدلی او به دي ګندلی به دي غوندي دا شي څوک نه کوي اور بدل شوه دي نو کریمه خته کپڑا دي اشاره لګم مشرو لکه شاتم ولمن ورز یو به څوک نه چی نام منافع ختم شي لاندې تاریبون هم کړی دي کوم اوسات خلک یې غیم نه چی نبی هم منافع ختم شو بر قیمت بور کوي بهرحال خرق یسیر کې به نقصان وي او بخرق کثیر کې به پورا هلاکت وي زمان پورا قیمت بور کوي ومن خرق ثوب غيره خرقا يسيرا ده نقصان مثال شو عظم نقصانه وإن خرق خرقا كثيرا يبطل عامة منفعته نو فلمالك أن يزمنه جميع قيمته ده بدا هلاك ولا سرد شيء واختلف المتاخرون في الخرق الفاحش قال بعضهم هو ما أوجب نقصان ربع القيمة ويبقى تاسو کچر ربع قیمت را غرزیدل دا بغبنی فاحش وی پورا قیمت بتیلی او کپڑا بہت به حواله کی کپڑا وکسمو اگر درو به قیمت نه کم قیمت را غرزیدل نبی با غبن یسیر وی لکه نن سبا کپڑو کی کزه وشلی کی کنا نو عام تیاری کپڑے ک بزر روپی ملاویږي او ځای وشل د نو څوک په 1500 نالي ربع خلاصه کې نیم نیم ډیر را غرزيږي نو لګ وشل د لې کزیت وی غبن فاحش شوته وي خرق فاحش ته او بعضی ویلي دي ما اوجب نقصان نصف القيمه مزدا بغبني خرق فاحش وي او ګردین کم وي به خرق يسير وي او قيل ما لا يصلح الباقي بعده لثوب چې باقي به د ثوب د پاره صلاحيت نه لري حجي وفي الهدايه اشاره الكتاب الى ان الفاحش ما يبطل به عامه المنافع عام منافع به ختم شین دا اوس کوم چې قدرت مولا مسله ذکر کړی دا والصحيح دا وي بده معنی القول الراجح کی فتوم دا انه ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعه وانما يدخل فيه النقصان مصدر بعض عين فوت شي یا بعض منفعت فوت شي دبا خرق فاحش وي او کني به خرق يسير وي او دا بل مسلم نکلی محیط کی فاحش شاته وي ما يستنكف اوساط الناس من لبسه مع ذلك خرق نه چي وليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعه خجی رازی دویم تصرف لا تغییر کولی دریم مدریم یو نقصانو یو هلاکتو او دریم نمبر تغییر دی وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وليس كالشي صلي او شي غصب کی او تغییر بکی وکی دومره تغییر وکی چې دغه شی نوم بدل شي او دغه کما لوی منفعت فی هغه ختم شي نو بدغه معنی به احکامات لګي او حکم دادي مغصوبین هو ملک ختم شو بکی دویم دادي غاصب مالک شو او دریم دادي غاصب به زمان ورکی ورتا او څلورم ترڅو چې زمان نی ورکړي ترغي غاصب فیدم نشي حاصله ولته تاسو ورسېدلې وګورئ بیرستا تفریحات کی پنځه تفریحات کړي شپږ
وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها أو وأعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها يودا حکم شو. او دم وملكها الغاصب غاصب بمالك شي. او بيزا بتلي كليدا أن الغاصب لا يملك المغصوب إلا عند أداء الزمان. وربسي مسألة روانه ده وزمنها زمان زمين بم جوړيږي. او درم شو څلورمه ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها. هغه پوری تنف نشي حاصله ولې ملک خو جوړ شوی خو بس پکې دی ترڅو چې ورته بدل نه ورکړي. نظابته کې وای ان الغاصب لا يملك المغصوب الا عند اداء الزمان او القضاء بالزمان. دا بل مساله ده زمان لا ورکړي نه د فیصله وشولا. نو بعض علما ورای دا د وسم استعمالول شي د شی مغصوب. بعض وینا تش په قضا کرنے کیږي ادا بکای او بتراضی الخصمین علی الزمان. او دریم نمبر دواړه په دې راضی شو چې لکه بس ټیک د شعر ته تباتی ما ته زمان راکی. نو په دې صورت کې به غاصب استعمالول شي. تاسو پوه شولې دا یو مسله ده د باب د نهي. کساسو ذهن کې موږ دا خبره کړې و چې افعال په دوه قسم دي، یو حسي دي او یو شرعي دي. افعال حسي هغه ته ویل کېږي چې هغه افعال به حس معلومیږي. شرعي هغه ته ویل کېږي چې حس دغه افعال ادراک نه کوي. او بل افعال حسي هغه ته ویل کېږي چې دغه د قبح ادراک عقل کوي. عقل به یعنی چې لکه د قبح د لکه زنا شو نه شکر شو. او افعال شرعي ته ویل کېږي چې دغه د قبح ادراک هغه حس نشي کولای، عقل نشي کولای. بلکې شریعت دوی چې بس دا ټیک نه دی، ټیک نه قبح پکې ده. لکه بیا د سمونز یا په ارض مغصوبه کې مونږ شو بیا د سمونز وایا یا جنوب سړی مونږ دی یا بیا د ملاقیح او مزامینو ده د حمل بیا دغه شاندنر حیوان بملا کې چې کوم منی هغه خرڅول دي نه کوم بچي پیدا کیږي. نقل وی نور شي نه څنګه جایز دي دام جایز دي. او د سلیمونز کولای شي بیا د سم کولای شي. او دغه شینو ادمو شینو به سید د دیم دي سي خو شریعت وی د دې به ټیک نه ده. برحال نافل به څو قسم دي حسیه شرعیه. به موږ دا ویلو استاد ذهن کې وای چې افعال حسیه باندې چې نه هراشي زموږ د حناف مسلک دا دي تعلق د چا سره وی قبیح لعینه سره. قبیح لعینه حکم څو دا باطلی دا ذاتن غیر مشروعی. بدی یو شرعي حکم نه مرتب کیږي. دا ټکی ډیر اهم دی. او افعال شرعیه باندې چې نه هراشي دي تعلق د قبیح غیره سره وی وصفا ذاتن مشروع وصفا غیر مشروع. شرعي احکام به مرتب کیږي. نو سوال دا دی غصب دا افعال حسیه ونه دي چا نه دي افعال حسیه ونه دي ښه. نو چې بدینه هراشي تاسو د حناف د قاعده موافق تعلق د چا سره وکړ دي لعینه سره. او لعینه حکم دار چې دې معنی شرعي احکام نه مرتب کیږي. تاسو خو مرتب کوی کنه غاصب مالک جوړوي جوړم نه کو. وملکه الغاصب. نو صاحب د اسامی جواب ذکر کړي نورو کتابونو چې ګوره دلته د غاصب چې موږ مالک جوړو دا بوجه غصب نه جوړو بلکې غاصب شی مغصوب کی تغییر راوستلو اوس په د لازمه ده چې دا زمان ورکی مقصومن ہوتا. او دا یو مامور به حسن والا حکم دی چې لکه مقصومن ہوتا زمان ورکه دي کې حسن دی هغه خپل حق ملاويږي. خود دغه مامور به د لپاره شرط دا دی چې شی مغصوب به د غاصب د ملک نوزي. کو نوزي د غاصب په ملک به دوه شي نه جمع شي. شی مغصوبم او کوم بدل چې ورکو هغه او دا حسینه د یو کس په ملک دی بدل او مبدل جمع شي. نو دا غاصب چې موږ مالک جوړو دا اصل کې د یو مامور به چا کې چې حسن دی دغه د شرط د وجنه مالک جوړو. غیر بر شرط دا دی مقصود منه چې د بدل مالک جوړيږي. شرط دا دی چې غاصب به د
شی مغصوب مالک جوړیږي دغه د ملک نه وځي نه دا شرعي حکم منګه د یو مامور به د شرط په تور باندې لګو او دا حکم من غصب مې نه لګو دیو جنا قاعده د 194 نمبر قاعده راکا الغصب ليس بموجب للملك بنفسه غصب د خپل موجب للملك نه دی قواعد کوم کتاب دی کې 194 نمبر قاعده لیکلې ده غصب ملک نه راولي دا خاصل کې دیو مامور به و دا غي دا شرط او بل قاعده بکیدا شرط د شی تابع وی کنه چې کله مامور به کې حسن او شرط کې حسن دی نه دی کې حسن پاتې شو چې غاصب دی مالک جوړ شي امام شافعي رحم الله وی نه جوړیږي ولی هغه مشهور قانون دی چې معصیت سبب د نعمت نه جوړیږي او د دې وجه سره هغه اصل کې وی افعال حسیه وي او شرعیه وي تعلق د قبیله هینی سره شرع احکام په نه مرتب کیږي نه چې براله معصیت شو افعال حسیه دی او شرعیه دی شرعي حکم مرتب کول د نعمت پر واستل انعام دی او د لپاره معصیت سبب نه جوړیږي مخکې راځي تفریع اول او روس وهذا كمن غصب شاتا شاتي پټکو فذبحها مخکې صرف ذبح کړي او نقصانو دلته ور سره وشواها او طبخها وسی وري تکړه یا په حق لاله نو زال اسمها دایلاله واعظم منافع دای ختم شو دیم تفریع او غصب حنطه فتحنها نومي بدل شو سو دخل کړوي منافیم ختم شو ساغه شان کړل نه شي دریم او حديدا فاتخذ وسيفا نومي بدل شو اعظم منافع لار څلورم او صفرا فامله ان يلوخي دي جوړ کړه تنبینا څو شو څلور کنه نو بدی څلور واړو کی حکم دغه ده شرک ملکها الغاصب وزمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها رسبي پنځما وان غصب فزه او ذهبا د نقصان صورت ده چا فزه او ذهب پټ کړه فضربها دراهم او دنانير او انيه دراهم جوړ کړه د فزهونه دنانير د ذهبونه یلوخي جوړ کړه دي نو لم يزل ملك مالكها عنها عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے بنظمانی ملک نه ختميږي او بدی معنی وبه يفتى القول ثواب کړي او د صاحبانو مسلک داده لا سبيل للمغصوب منه على الدراهم والدنانير المغصوبه وعليه مثل الفزه التي غصبها وملكها الغاصب اغوم دقه زول بزول حکم لګي کم چې مخکې لګولیو داغو بنظم نظام تفریع موافقه تفریده او کاسي فضه او ذهب الی کړي باقاعده ته جوړ کړي نو د ټول اتفاق د مالک ید داتې نه ختميږي واپس کې به ټول دا نقصان دی خري امام سے بنز باندې وجدار چین باقی دیکھا دراهم او سونا او چاندی نه دراهم د نانی د لوخي جوړ کړي ان باقی دي ځکه اسم من باقی دي موضوعم دي جریان د ربا په کې اوس موجوده ده نو ټول احکامات دلالت کوي دلیل د دې خبرې دي چې لکه عین بګلا باقی دي نو مالک ته ورکی شپږم تفریع یو سړي ساج پټکړه ساکو چې ورته وي موږ ته څه وایو دي دا هغه ټکټونی څه ولالي کالام وغیرہ کې نختر ته وایو کنه دي خپل څه نه دي نه دغه نختر دی سید دا چا پټ کړلو او به بنا جوړ کړل آبادی ظالم ملک مالکها عنها ولزم الغاصب قيمته ولزم الغاصب قيمتها نو مالک ملک د ختم شو اوس غاصب باندې قیمت ورکول لازم دی بنای به جوړ کړی دا او کته اوس داغه بنا ورانه ادا هو د یو ضرر د بار داغه نه بل ضرر غټ ضرر اخپل ولدي
امون ویلیو 24 نمبر ماده کې الضرر لا یزال بمثله په مثل معنی نشي زایل کوله او غټ ضرر سره نشي او کله چې یو کو چې قیمت به لازم کو ورته وایي چې بس کوټه دې به سوره کړي د بس د استای ندی کې به په غنور قیدو باندې عمل راشي الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر العام 27 نمبر وکنا اذا تعارض مفسدتان روي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما 28 يختار اهون الشرين دا 28 دا 28 د مخ کې 27 او غیر مخ کې 26 او مخ کې 25 خجي مخ کې راځي لا ضرر ولا ضرار في الاسلام دم بکی وایا 18 نمبر ذخیره کې دي د صورت اله دي چې قیمت د بنا اکثر من قیمت الساجین او کچې قیمت د ساج زیات وي د قیمت د بنا نه نو به وي د مالک ملک به نه ختميږي بهر حال به زی ورانی او ساج به تسپاری عین موجود دي نقصان کم د قرآنی کی وي ومن غصب ساجتا فبنى عليها زال ملك مالك عنها ولزم الغاصب قيمتها تصرف رابع الزيادة ومن غصب أرضا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع الغرس والبناء وردها إلى مالكها فارغة خجي څلورم تصرف زیادت دی یو سړي زمکه پټه کړې دا بوټي بګه کړلې بنای بګه جوړه کړې دا نو صورت حکم دا دی غصب کړې دا چې دغه بنام دلری کا غاصبا او دغه بوټي موټي دې کټ کا او فارغ ورته وسپاره او کچری زمکه ته نقصان رسیدلو په بنا ورانې دلو باندې یا بوټي لری کول باندې نو مالک ته اختیار دی یا خود دې سی وکی چې ورته دی وای کټه کا او یا دی ورته وای چې بس د کټ شو کوم پیسې دی اورانې شوی آبادی کې مې پیسې دی قیمت به معلوم کې قبول ور کې دا به مالک شي وګورئ ومن غصب ارضا فغرس فيها او بنا قيل له اقلع الغرس والبناء غاصب تبو ویل شي ورد الى مالكها فارغه فان كانت الارض كشرزم كذا وتنقص بقلع ذلك فللمالك ان يضمن له قيمه البناء والغرس مقلوعا لکه بدی کې دوړو نظر دی ودف الضرر انهما دا اولادک دا کوم زیادت وکنه دا زیادت په غیر منقوله کې ازمکه و غیر منقولی بوټي آبادی په کې جوړه کړی و دیم زیادت چې منقولی کې وشي یو سړي کپڑا پټ کړی دا اورنګ کړل سر سر رنگ ورګو سپینې کپڑې لا او یای ستوان پټ کړیو وړو کې ورید کړه نو په دغه صورت کې کم مالک دغه ته اختیار دی یا خودي ورته بریک دی او د خپل شي قیمت دي وصول کې سپینې کپړې او دام وساتوانو او یا دې سی وکی چې کپړم دې واخلي او دا رنگ کمی پیسې پکې رنگ کم زیادت په قیمت کې راوسته دی وته ورکی خجی او دغه شن ستوان دې واخلي اورې دې دوه بوجه کم زیادت قیمت کې راغله دی هغه قیمت دی وته ورکی تاسو پوهیږئ په دې معنی اصل کې دې کې مسله دا تاسو لږ متوجه شئ کچری زیادت منفصله وي او دغه شی مغصوب توالد کی وي نو د مالک وي کبه فعل د غاصب سره شوی او کبه فعل د غاصب سره نه شوی دوه صورتونه کې به زیادتی منفصله متولد من المغصوب د چاوي مالک به وي دوشو او که زیادتی متصله وي او په غیر د فعل د غاصب نه وي نو دغه کې به هم بداده مالک وي او څلورم که زیادت متصله وي او په فعل د غاصب سره لکه دلته کپړې لرنګ ور کړي
یای ستوان ورید کړی دي فعل د غاصب سره زیادت دی نو په دې صورت کې بل زیادت د غاصب وي نو یا به وته پریدي اصلي شي قیمت به والی او یا به سره د زیادت د دیوالی او قیمت به ولور کې کم زیادت راوسته قیمت کې هر څه به دی من ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فردته بثمن سمن ورته وای کنه که سمن ورته وای سمن پیړې درته وای فصاحبه بالخيار ان شاء زمنه قيمه ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وزمن ما زاد الصبغ والثمن فيهما هجي مخکې راځي التصرف الخامس التغييب شيء مغصوب غاصب غیب کی نتاسو متوجه شي پته ورګدل پلان کې سړی غاصب دی مغصوب منه وي شي مغصوب را تراوړه غاصب وي هلاک شوی دی نور قسم کې تیر شوی وخا نو کچري مغصوب منه ومن را هلاک شوی یې نه د منلي او قاضي قید کو حاکم قید کو هغه نه پس پته ولګدل چې موجود و راوړی به معلومیږي چې نه دی موجود په دې دوه صورتونو کې اوس با قیمت ورکي غاصب مغصوب منه ہوتا دا مسلې خو ځړې دي نو که قیمت کې اتفاق او خبره ختمه هدومره قیمت ولا شی که اختلاف وکي اوس بچو وای جی مغصوب منه زیات قیمت ویلو غاصب کم ویلو نو مغصوب منه بکې مدعی دی د زیادت داوا کوي او غاصب بکې مدعا علیه دی نو مغصوب منه سره که گواهانو کم قیمت دا دی قبتی والی کنو ور سره غاصب بقسم وکي دومره قیمت والو اقر روپۍ به ورکی دا مثلا مقصودی نه و مخکې راځه کوم چې دلته مقصودی دغه شروع شو څو وخت پس هغه شی به پیدا شو د غاصب پلاس کې موجود دی اوس به څه کوي قیمت دوا بس کې شی بالی کنه نو وی کچری مغصوبین هو کوم قیمت ویلو همق غاصب ور کړي یو مغصوب منه هغه نه دی ور کړي خو ډایرک نه دی گواهانی قائم کړي هغه بوجه ته غسته او دوا ډایرک نه دی ور کړي گواهانی نو قائم کړي مغصوب غاصب ته ویل ته قسم وکړه قیمت دې قسم نه انکار کړو او به اق قیمت ور کړو کوم چې مغصوب منه ویل ولنډ دا چې مغصوب منه کوم قیمت تذکرہ کوله اور د میلاو شوی بس به خبره ختمه ده تا ته قیمت پاتې دی غاصب تا شی پاتې دی او کوم قیمت غاصب ویلو مطلب د سره گواهان نو قسم وکړو نو په دغه صورت کې به قیمت واپس کې ورته شی بتی واخلي کچري خوخي پوه نه شوې بي مقصدی مسله دلته دا وکړه ومن غصب عينا فغيبها غيب يكرلو فزمنها المالك قيمتها ملكها الغاصب بالقيمه مالك خود قیمت وجه غاصب شو حق مالک دې غاصب هو قیمت ورکول بوجه مالک شو والقول في القيمه قول الغاصب مع يمينه دا چې کله گواهان نه موجود کا دا دا منکر دی د قول له اعتبار البينه على المدعي واليمين على من انكر 75 نمبر ما إلا أن يقيم المالك البينة بأكثر من ذلك لأن البينة أولى من اليمين زبتنا وصرا فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما زمن كم زمن كل قيمة دا غينم زيتو وقد زمنها بقول المالك زمن كل دي د مالک په قول باندې داري کې منلي و ټیک د دا قیمت په والا او ببینه اقامها یا غنمانه لګوهانی قائم کړو او یا گواهان نو او بنقول الغاصب عن اليمين اسه کې دا درې دلایل دي ښا بینه او اقرار او نقول خدا په حدود کې نقول د دریم نه چلیږي البته دوه دي اقرار او بینه فلا خيار للمالك بل علم د قاضیم دی څلور دلایل دي اب ان شاء الله من القضات کې راشي فلا خيار للمالك
مالک ته بخیار نه وي او وللغاصب ځکه تا کم قیمت ویلی هغه درته ملو شوی وإن كان زمنها بقول الغاصب غاصب کم قیمت یادولو مع یمینه قسم کړو نو فالمالک بالخيار ان شاء امد الضمان بس زړه په زړه دی پریدي وان شاء اخذ العين ورد العوض يوزد واپس کی تاسو په شولې مخکې راځي شپږم نمبر مسله حکم زوائد المغصوب الکه د شی مغصوب کم زوائد دي داغي څه حکم دي نو وختي منګه زوائد خبره کړي وکړه زیادت خبره راځي ورلا قدرت مولوی چی ولد د شی مغصوبه یا نما د شی مغصوبه یی بوستان غصب کړو داغي میوي دا ټول د مالک دی او دا د غاصب پلاس کی امانت دی که خپل هلاک شولې سن دی ور بینی غصب بدینه دی واقع ښا شی غصب کړي داغي بچي شوی دی غوا د مثلا بچي شوی دغه شان بل د سیو شه دی چې هغه غصب کړي او داغي نور څه نو ما ده څه یاد کو پټې تنی ولیو کنه غیر منقول شیات کوي یاره غوای پټکړې وا څخه اوس غټ شوی غټه بلادي جوړه شوی بس صحیح شو کنه رسېبي دغه شان بوستانې پټکړې او میوي پکې شوی نو غصب بوستان راغله میوه ماینه نو دغه کم شي باندې چې برای راز غصب نه دی راغله کم چې زواید دي دا به د غاصب په لاس کې امانت وي امانت به معنا هلاکت په صورت کې به توان نه استهلاک کې به وي ان هلك في يده فلا زمان عليه ها الا ان يتعدى فيها كتعدي بکی وکي به خو استهلاک دي یو ورته ویل کرا لرای کونی ور کوي دا انکار په امانت کې ودیه کې را خپل استهلاک دیکھا او تو ایرا کني ور کوي او يطلبها مالكها فيمنعها اياه اغنمنه کی ان شاء الله موږ له ودیت باب کې خیر سره سبا راشي تقریبا 15 سورتونه دي چې هغه کې استهلاک ولا حکم به لګي کې دا دوړ دي نو په دې سورتونه کې به د دې زمانه وي لاندې لګراشي دا بل مسلم وای کنه دا بدل ده لاندې راشي او فائده ذلك في زياده الحادثه في يد الغاصب واوري وهي نوعان منفصله كالولد والثمر ولدم جدا شي د شی مغصوب نه او ثمر د بوټینا او متصله كسمني پیړواله دی وکلاهما امانه في يد الغاصب عندنا وعنده كلاهما مضمون امام شافعي رحمه الله دوړه مضمون دي به حدوث د ولد على وجهين ان حدث في يده بعد الغصب فهو امانه کدا بچي چې ده کنه ووري دا د غاصب پلاس کې پیدا شوی نو ال امانت دی یاد ساتي نو زمان به بني کې تادي وکاله وي او کچري بچي اول پیدا شوی دی او به مور او بچي دواړه تختولې دي نو خو غصب په بچي واقع شوی تاسو پیږئ کنه نو به د غیبم زمان وی امام محمد رحم الله انور کی یو مسله کی وی پلان کې شي کې ولې زمان نشته دي منافعو کې دی وی دی غصب کړي نه دي اصل علت غصب دی نو بچي چې راوړې او غصب کړي نو غصب کړي دي ځکه پیتاوان دي والثاني ان يغصبها والولد معها فانه يزمن الولد لانه قد وقع عليه القبض الموجب للزمان هجی بل مسله یو سړي جاریه پټکړه غصب کړه او به چې د جاریه بچي کېدل نو هغه د وجنه هغه کې نقصان پیدا شو نوس دا په زمان د غاصب کې هغه د توان ور کوي به کداغه بچي د جاریه کوم نقصان راغله او قیمت کړي پوره کولو نو خبخه او کنو به بدا نقصان د خپل جبن پوره کوي او تغاصب وما نقصت الجاريه بالولاده فهو في زمان الغاصب
فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبل النقصان بالولد وسقط زمان عن الغاصب او کنو به بد جب نبی خدا صورت دا اله دی چې دا حمل جوړیدل جاری په یدي غاصب کې راغلی او د مولا او د زوج د طرف بني دوه قاعده به ولګي په ید د غاصب کې مولا نه وتی کړي په ید د غاصب کې یا خپل خاون نه وتی کړي نو کچري د په ید د غاصب کې حمل نو جوړ شوی مخکې جوړ شوی یا په ید د غاصب کې وو مولا وتی کړي وا یا خاون وتی کړي وا او به د بچی راوړو پوجا کوم نقصان را لې هغه زمان تنالي دا غلو بټوله بدوي کېدا تاسو پیږي کنه اما اذا كان الحبل من احدهما لا يجب عليه الزمان لا في النقصان ولا في الهلاك كم نشته به وهم نمبر مسألة حكم منافي المغصوب د منافي مغصوبه حکم سره ومصدر مشهور مسألة ده چې د منافع او تاوان نه تاسو پیږي وجه سره غصب فعل د غصب بني واقع شوی نو ظاهري مسله ده چې زه د دې آصف نه پټېونی سما امام محمد رحم الله درای موافق اوبه په ځان له څکرم نو کوم نفهمي تخیستي ځان لا او دامي د نفي نه څومره وخت بن کړی نو تاوان بینی غاړې می تنی ولې ده ځان له چلوم را چلوم کری باندې پیسې حاصلوم نو ځان له نه په حاصلوم او هغه می د نفي نه بن کړی دي نو د دې تاوان نشته منافع او تاوان نه نو تاسو پیږي لکه وخت مونږ ویل زواید چي دي د امانت دی بلاس د غاصب کې تاوان بکی نشته خرازی نور قصه بس کوخه ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ينقص باستعماله فيغرم النقصان هكذا استعمال اول شيء مغصوب کې نقصان راغلو دا غي توان به ورکی دا خو منافع به نه دي شي کې نقصان راوسته دي الاصل ان الضمانات چې في ذمه لا تجب الا باحد الامرين امام کرخی رحم الله ذکر کړي 14 نمبر اصل کې چې ضمانات په ذمه نه واجبېږي مگر په دوو کارونو اما باخذ او بشرط یا په اخذ سره اخذ په منافع کې نه راغله شرط مرتب نه دی لګیدل فاذا عدم لم تجب بين واجبېږي هملی سے متوجه شیخ علامه شمیر رحم الله وی ازمغه نور فقها ټول ذکر کړی دي چې بدري صورتونه کې با منافع او زمان وي انتهي اهم مسله ده دریو کې او اجرت مثل بواجبېږي وقب کچا غصب کړو شی موقوفه څومره وخت دا غینه کما نفغه خستی دا متولی یا د شی د جماعت مدرسې کما نف ور سره تړل شوی دا غبنده شوی توان به وتور کوي بلفاظ دیگر د مدرسې غاړه دی چا غصب کو هغه په روزانه څه سامان راوړلو مثلا رسول په وړم راوړل نو چې دا غاړه هغه غل پټ کړي دي نو اوس پکړی غاړه نيسي باغی کې راوړي روزانه 100 روپۍ لګي یو میشه پټ کړي دي او دی بل کس یو میشه بوله هغه بزان نه فاصله کړي دا نو اوس بد منافع او تاوان تیلی دا غاړه خو مدرسې له وقف دي یو او دویم د یتیم مال کې چاغه سب کو منافع او توان به تور کوي هم د یتیم غاړه د مثال پیش کړي او دریم نمبر کوم شی چې استغلال د پاره تیار شوی کری د پاره لکه زما د کری غاړه نه یتیم ما نه موقوف دی غاړه وقف هم نه دی بس ما به کری ټیکسی کوله ایسو پرانه پټ کو یو میش او ورځې مال 100 روپۍ ګټلې دا مال 30000 روپۍ راکې تاسو په نه شولې نو وی ومنافع الغصب غير مضمونه الا في ثلاث منسكين بريخدي فيجب اجر المثل على اختيار المتاخرين دا د متن مسله د لاندې علامه شمیم یو ځکه ذکر کړی د خامونه لیکل هغه ویلي چې رست متن کې باقاعده روانه ده به مې د متن راولي کړ دا یو ځکه ذکر کړی دی چې وقف کې مسله وقف کې فتوا د امام محمد رحم الله برای د مختم ویلو کنه هغه مسله کې ده څودوي غیر منقولی کې غصب صحیح ده کنه ده التوي فتوا د امام محمد رحم الله فقول د نولته د مسله به لاندې خپل ذکر کړي برحال دا د ماتن والا مسله ده
فيجب أجر المثل على اختيار المتأخرين أن يكون وقفا أو مال اليتيم أو معدا للاستغلال. دا دريش 9 نمبر جیل سبا نمبر 299 کې به زمنګ دی اردو فتاوجاتو کې زکریا والے لیکلي دي کله دریونه علاوه مو کنه او څومره وخت د مالک نفع ور سره بند شوی او دی بل تخستی ده دا غیب نن سبا علامه ابن الحمام رحمه الله او دغه شان شرعي مجلد سره بل خالد تاسی او علي حیدر والا او دغه شان علامه حلبي دي ټول رایدار چې بر صورت به کې توان دي او وجه ذکر کړی د چې نن سبا شون کې حالات ګډوډ شوي دي غاصبین زیات شوي دي د دې مخنیوي لپاره هم دغه طریقه پکار ده وګورئ خاتمه د باب استهلاك د مسلم خمر او خنزیر لرا واذا استهلك المسلم خمر الذمي او خنزيره زمن قيمتهما نو لسه د شی مغصوب د زمان د پاره شرط د دې شرایط نو ذکر کړي شرط ولدا ده چې دا بس قیمتي شی وی مال متقوم وي ویلې مو کنه تعریف کې ویلې ورشته سبب مالی نو که مسلمان د مسلمان شراب خنزیر علی معصیت حالکه کی توان بنشتا او که مسلمان شراب خنزیر د ذمی حالکی هغه په حق کې خدای مال متقوم دي به به قیمت ورکړي وان استهلكهم المسلم وللمسلم لم يضمن تصور سیدلی یو خبره پاتې شو دا کوي برحل والانسان لا يضمن ملك نفسه دا قاعده دي کې لګولې و دا قاعده من پرې خوي چې یو شی غصب کو داغي منافع او تاوان نشتا ځکه شی بده معنی مضمون دي چې زماني بده دي نو منافعم دي دي نو چې منافع دي شو تاوان دي څنګه علي هغه قاعده هغه معنی پټ کړی ده المنافع لا تضمن بالغصب دای بل قاعده ده او د اخیره کې ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون امام کثیر رحم الله اصول کې ده مسدیو بپریدو چې دین دې شراب دې مسکی او خنزیرم دې خوري خجی خارجي مسله مال حرام سره چې چا یو شیخ استی دغه شیبه دغه شی استعمال به صحیح وي کنه وي خوراک شی دې حرام مال سره چا واخستو متوجه شي ورته یا حرام مال باندې چا تجارت کړي او مال زیات کړي دي ویږي په کاغه د غصب دی کاغه د سود دی او کاغه کم حرام شي نه خرڅول هغه سره ګټلې دي نو څلور صورت جوړيږي دکاندار ته ویل دغه شی در ناخلمه اول صورت دغه حرام مالی ورتیات کو بدی در ناخلمه او به دا ورم کو او به هغه شی اصول کو نو په دغه صورت کې هغه شی حرام دی کبدی باندې تجارت کړي څومره پیسې به ګټلې کنه دا ټول حرام دي اټول به صدقه کوي که مالک معلومي ور کوي به کنه صدقه کوي به دیم حرام مال دی دکاندار ته ویل بدی حرام مال باندې دغه شهره کا حرام مال وته نو خپل حرام مال ته اشاره وکړه چې بدی باندې دغه شهره به چې هغه شی او د ورکو بیا دوته خپل جبنه کوم حلال پیسې به غور کړي یو دویم حلال پیسې او د دې کړي بدی باندې رااله دغه شهره کا هغه وته ورکو به هغه حرام مال وته ورکو سمنو په سمنو کی څه شو دا دو شو دا یو پرې دی هغه حرام درې مطلق ورته ویو دا سامان در ناخلمه ني حلال مال ته اشاره کړي و بدی باندې ونی حرام ته او به وته حرام ورکو اداي د حرام نه وکړه نو دې اخیر درې وړو صورتونه کې لکه مشه چې د اصول کړي دا ولا حلال دي نو که بدی مخ کې تجارت کړي ګټه کړي اګټم ولا حلال ده تاسو په شولې نو تاسو نه خلک دا تاسو ډیر کې دی یو خو اسانه ده کم مالی کم شی واخستلو گاړې می خسته دي موټر سایکل می خسته دي او دغه شان د خوراک سامان می خسته استعمال ولې شم کړم یا نه می د خسته څو کما نو چې خسته می دي
تاسو به دغه درې او څلور صورتونه کې وي چې دي کې اول واقع شوی کې اخري درې دي او کوي نه مې دي اخله مې څنګه چلو کوم نو ته د درې صورتونه خای په دې طریقې حواله د الله حلال به تاسو پوهیږئ څوک بدن تجارت ته پوس کې چیز ما پلار حرامه پیسې ګټلې وګوره موږ دې سره مخشوي بار بار هغه پیسې حرامي پیسې مطلب 1 لک روپۍ وي یا 6 لک وي هغه به حلال کاروبار شروع کوځي تکړه پس مال څه حکم دی دغه قصه ورته کوي سبلار چې دي حرامو پیسو باندې کاروبار شروع کو سامانونه غسل څنګه کړي ته پوسټ وکا تاسو ورسېدلې عمدغه شان خلک وي بل رب سي زیات راځي او زه د بجلی غصب کومه دا جایز ده کنه وته نه ده جایز کا د دې حل شته کنه وبډا ول دی ورشي ته امام سجاد راځي او کدا ما ته بل چاویل چې دی کې خو زمونږ عیسی ده یو مولا سي براتي ول کوم مضبوط مولا غریبه سي توجه نه ورتله مفتي مو ډېر قابل مولا چې دی کې هو لاس نه کټ کیږي کنه ځکه مونږ ویلي دي چې کله خزانه نه چا په کمال کې سي یغین غصب سرقه وکي نو به د لاس نه کټ کیږي دا به جایزي همې پوهه کوله کا لاس کټ کېدل به لم مسله ده او حرام به ده سرقه کنه دی غصب خو ده کنه نو حرام خو ده لاس باندې کټ کیږي به لم مسله ده مرحله دا سخت ګناه ده ځکه دې کې به چا نه معافي غواړي خزانه نه چې کوم شي پټ کو دا ټول مشترک مال دی نبی رسول الله سلام صحابي قصه تاسو ته یاد یې غداغه غلام چو صدر چې پټ کړو د مال غنیمت نه صحابه ویل شهید شو ور ټول مل خدمت د نبی له سلام کړی امام بخاری په باب تړلې چا بارک نه شو جنت تلاړې او بین شهید مشله د پاسه نبی له سلام ویل چې سپلای کما غوندنه څه وته وي شراک وته وي کسا هغه پټ کړی مې ام ترڅو داغه سزا نه ملو شو جنت ته نشوتلې دغه غټ وای د دې چې دغه بدل چا نه مافي غواړي ټول خلکو حق دیوالو نو ته دا نه د جایز کا او خلاف الجنس حق صلی الله علیه وسلم کړی و څوی ګیس ماشين په واره کې مزمن غزاړه بزاړه راي و چې دا ټیک نه ده خو بهرحال د کې د غصب حرمت مسله راځي ځکه څومره چې استعماله هلته خو پیسې بیل خو در پسې دا غیر راځي او د علي چې تی استعماله بیل کټ کې بند کی د چل وکي یا کونډه ولګي د بجلی د بار هغه قصه ده بهرحال دام نه ټیک چې مجبوری نه د درازي ټول خلکو لګولي وس بنا بر مجبوری به جایز نو پابندی د اصل شیداري حکومت د طرفه پابندی ده هغه خلاف ورزي کول ټیک نه دي او ټول خلک لګولي یو کس پکې محروم پاتې کیږي هغه ته ضرر ده کنه نو ترازي لکه مونږ ته نه راتللو د جمعات کې همدا سیو ټول ماشين لګولي اوس کوم ولګول صرف خپل حق وسلو نو دا ګناه ربانی بهر راځي د حکومت خلاف ورزي ده خدای دا غون ګناه نه غل خلک دي چې وسفي ها بل څه نشته